بسم الله الرحمن الرحیم. مفیدالطالبین دا دریم کتاب دی. دا کتاب د علم ادب کتاب دی. تاسو ته مغل چې علوم مختلف دي. تدې کتاب نوم مفیدالطالبین دی او دا په علم ادب کې دا جدا علم دی، جدا فن دی. په علم ادب کې دا کتاب لیکل شوی دی. د کتاب نامه دا مفیدالطالبین، مفید فائدہ رسون کې طالبانو ته. کوم چې طالب العلم دي، طالب العلم، هغه ته دا کتاب فائدہ رسون کې کتاب دی. دا کتاب لیکل دی محمد اعزاز علی دیوبندی رحمت الله تعالی علیه، لوی شخصیت دی. دا کتاب هغه لیکل دی محمد اعزاز علی دیوبندی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې ډیر مهربان او ډیر رحم کوونکی دی. حامدا ومصليا وبعد. حامدا زه حمد وایم په حمد ویلو سره. دا حامدن مصدر دی. د حامدن د پاس تاسو برو ګوري نری نری پس لیکل شي وی دی درته وي. اے احمده حامدن سمانا اے حمد وای مزه حامدن په حمد ویلو سره. معنی د دې الفاظ د راځي عربي کې احمده حمدن یا احمده حامدن. زه حمد وایم په حمد ویلو سره. دا بره چې کوم لیکل شوی دی نو دیتا په علمي اصطلاح کې نقطه ویل شي. او دا لاندې چې کوم حامدن و مصليا و بعد دې ته متن ویل شي. دا خبره بس د کوي اصطلاحات دي ښا. دا بر چې کوم لیکل شوی دي نو دې ته وایي متن نقطه. او دا لاندې چې کوم غټ لیکل شوی دي حامدن و مصليا و بعد فهذه الرساله نو دې ته ویل شي متن. حامدن زه حمد وایم په حمد ویلو سره. ومصليا او زه درود وایم په درود ویلو سره. بر پلی کی اے اصلي مصليا اے زه درود وایم په درود ویلو سره. زه حمد وایم په حمد ویلو سره او درود وایم په درود ویلو سره. یعنی همیشه درود او حمد وایم. وبعد پس د حمد او د درود نام. وبعد پس د حمد او درود نه. فهذه الرساله دلته تاسو ګورئ دی وبعد باندې د پاسل یو حاشیه لګیدلې ده. تاسو ګورئ بر 1 لیکل شوی دی. اوس د دې کرخه نه بهر ته روز دی پان دی اړه تراشي او دغه 1 لیکل شوی دی. وګورئ هم لیدو وبعد باندې برو ګورئ 1 دی. هم د دې کرخه مخامخ بالکل د دې پان اړه تراشي. وګورئ دلته لیکل دي 1 او به لیکل دي اے بعد الحمد والصلاه. نو معنی څه ده؟ اے پس د حمد او د صلات نه. اوس د دې بعدو باندې چې کوم 1 لیکل شوی دی په اړه کې دا بیا د دې تشریح شوی د نمبر 1 تشریح به دلته شوی ده. نو دې ته ویل شي حاشیه. دا به تاسو زده کړئ چې د لفظ د پاسه کوم نری خط شوی وي هغه ته نقطه وایي او د غټ غټ الفاظ ته متن وایي. او چې کوم دا 1 2 3 به بر لیکل شي وي ته حاشیه نمبر 1 حاشیه نمبر 2 حاشیه نمبر 3. په دې حاشیه کې بیا د دې ټکی څخه قدر تشریح شوی وي، لږ وضاحت شوی وي. نو دا اصطلاح دغه وبعد معنا اے الخ طریقې دي بعد الحمد والصلاه. پس د حمدنا او پس د صلاتنا.
فهذه پس دا کتاب چې دی الرساله دا یو رساله ده لاندې لیکي مبتدا فهذه لاندې ګوري مبتدا دا اوس د علم صرف او د علم نحو خبرې دي په دې تاسو نه پوهیږئ چې په کوم ټکی تاسو پوهیږئ نو به تاسو زویما تاسو د ذهن مطابق وي یا تاسو د درس مطابق وي تاسو چون کې د صرف او نحو کتابونه یا ویلي نه دي شروع کړي مونږ دي تاسو په مبتدا او په موصوف او په صفت باندې تاسو نه پوهیږئ نو درته وای فهذه پس دا کتاب چې د رسالتو دا یو وړه رساله ده المسمات دا نامدار ده بمفید الطالبین په مفید الطالبین سره نامدار ده یعنی په دې کتاب معلومه خې مفید الطالبین کتا سن سوکتا پوسو کی چې کم کتاب وې نو تو ورته وای زاد الطالبین وې او شروط الصلات وې او مفید الطالبین وې مفید الطالبین ښا او کتا سبق کې راوایي نو ګور دلته راځي بمفید الطالبین تدا زیر راځي تدې وجدار چې په سر کې د مفید الطالبین په سر کې بی وړل شي دا او بی کې دا کمال چې دا به کم ټکی په سر کې وړل شي د جنس د کلمې نه نوي بلکې دا ور سره د حروف جارو نه وړل شي نو بیا دی حرف لدا زیر ورکوي دا جدا خبره دي دا د علم نحو پورې تعلق ساتي نو مطلب دا دی چې تاسو د کتاب نوم مفید الطالبین دی دلته چې وایي چې بمفید الطالبین نو دا مطلب دا دی چې ما په کتاب نوم کې خودو مفید الطالبین نامدار مې کو په مفید الطالبین سره د به معنی په پښتو کې پی بیا راغله په مفید الطالبین سره په دې کتاب باندې بهر تاسو ګورئ مې لیکلي دي بمفید الطالبین نو دا دلته بر د نور عربی ته لیکل شوی دی چې ما تعالی تو فکر کو ما رساله لیکلا او په دې رساله باندې ما نوم کې خودو بمفید الطالبین یعنی دا مې نامدار کا په مفید الطالبین سره د کتاب خپل نوم دی مفید الطالبین دا بمفید الطالبین چې وي نو دینه مخکې وروسته نور جملې دي عربي خطوط دي دا غي په وجه باندې بعض ضمایر دي بعض مطلب حروف دي چې دا غي په وجه ورته بمفید الطالبین ویل شي غرض می داش دی وی ما په دې کتاب نوم کې خودو مفید الطالبین مشتملتن دا کتاب شامل له علی البابین په دو بابونو باندې زما دا کتاب په دو بابونو باندې شامل له یعنی مطلب دا دی چې په دې کتاب کې دو باب دي ټول بابونه دي پکې باب عربی کې دروازې ته وایي خدا د علم فقه او یا د علم ادب یو اصطلاح ده چې مطلب دی کې جدا جدا فصل یا باب لګي نو دا هم د علم یو دروازه ده اوس په دلته لومبي کې بدلته ده د نظم د اشعار یو دروازه کې دي چې په هغه دروازه داخل شي یعنی مخ کې لاړ شي نو اشعار بوایي بیا د عربي منظوم وي نظم کې به یا مثالونه یا مواعظ وي بیا چرستو بل باب تلاش شي دویم باب کې ناغي کې به بیا قصې کوي واقعات او کسی به تخصه بیانې نو مطلب دا شو دی وی چې ما په دې کتاب نوم کې خودو مفید الطالبین او زما کتاب کې صرف دو باب دي یریږي مډر غټ کتاب نه دی یعنی مطلب وړو کې کتاب دی او صرف دو باب مې پکې لګولې دي خدي حامدن درود وای حمد وایم په حمد ویلو سلام ومصليا او درود ویم په درود ویلو سلام وبعد پس د حمد او صلات نام فهذه پس دا چې د رساله تو دا یو کتاب دی رساله دا المسمات او چې نامدار ده بمفید الطالبین په مفید الطالبین سره مشتملتن دا شامل ده علی البابین په دو بابونو باندې دو بابونو ته شامل ده په دې کې دو باب دي حامدن حمد ویم په حمد ویلو سلام ومصليا او درود ویم په درود ویلو سلام وبعد پس د حمد او صلات نام فهذه پس دا چې دا الرساله دا یو رساله ده دستاسو مخ کې چې پرته ده دا یو رساله ده المسمات دا نامدار ده بمفید الطالبین په مفید الطالبین سره نامدار ده مشتملتن دا زما کتاب شامل دی علی البابین په دو بابونو باندې مشترک دي
دو بابونو ته شاملېږي، په دې کې دوه باب دي. بس دې